أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يرشد بشوق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. زما د اسلام خوږو مشرانو کشرانو همزولونو، الله تعالی هم سره زما په خوږو په کامل ایمان خوشاله او نصیب کړه. شاید په سټیج باندې ناز حضرت مولانا مفتی امداد الله قاری صاحب، حضرت مولانا قاری حق نواز صاحب، حضرت مولانا قاری سلمان صاحب، حضرت مولانا یوسف حقانی صاحب او نور علماء کرام او حفاظ کرام تشریف فرما دي. او قاری صاحب ته ما نام کړی د خو عالم نیمه او سره دوی سره ناسته کړې ده، ملګرتیا هم ده، تعلق هم دی. ناګهانه زمانه مو واغشته نو ان شاء الله ستاسو په وړاندې چې موږ د دوی نه سوري دي ان شاء الله دا ما بس عرض کو عزتمندو. قرآن مجید کې الله تعالی ارشاد فرمایي: انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. بشکا دا قرآن مجید مونږ نازل کړی دی. علماء کرام ناشته دي او الله تعالی دلته صيغه د جمع راوړي ده. انا نحن انا نه راوړي چې دا قرآن مجید ما نازل کړی دی. نو دلته د انسان یو سوال پیدا کیږي، الله تعالی دلته د جمع صيغه ولې راوړي ده؟ دا یا ساده چې د پهوانی د بادشاہانو د سلاطینو دا غوی د انداز گفتگو او طرز گفتگو بداو چې دا غوی به د خپل شان د عظمت لپاره د جمع صيغه استعمالوله. دا به نه چې دا حکم ما صادر کړی دی، دا آرډر زه جاری کوم، بلکې دا حکم مونږ صادر کړی دی او مونږ جاری کوو. او قرآن مجید دا خو د تمام کلامونو بادشاہ دی او الله تعالی د تمام بادشاہانو احکم الحاکمین. نو الله تعالی د خپل تفهیم لشانه لپاره، تعظیم لشانه لپاره دلته صيغه د جمع وروړه. یو بادشاہ او خپل یو غلام دی، هغه وایي نا کسا پیش کسا میں آئند رمضانی وی رمضانی مالا دا مچان دیر زیاد رازی او ارتوی اخو لہو دیر قابلان و غلامان او ارتوی مکسا میں آئند رمضانی وی دا مچان دا نالائق دی او نالائق چکم دی دا لائق ہو لزی، نالائق لائق ہو لزی. نو جلال الدین رومی رحمت اللہ فرمائی، امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، نا کسا پیش کسا میں آئند دان مچان نالائقہ دی اور تا لائقہ ندا نالائقہ لائقہ لذی نالائقہ بچر تھا جی ہم دے لائق ربر عزیز. نو مسلمی شریف کے جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرمائی: آج چورین کردم کی عظمن میں سزد اے خدا ان کل کی ازدو میں سزد. یا اللہ مونگم دیر زیاد گناہگار ہو، نالائق ہو، امون با خطاگانی کیگی، گناہون بم کیگی، غلطیانی بم کیگی او مونگا بچر تزو مونگ بمتات رازو امون سر با مغا معاملہ کے چکم معاملہ ستاس محبوبان. یوسف علیہ السلام پل رونو سر کڑے جلا تسلیب علیکم اليوم نرس پتاس ماندی ہیس الزام نشتا. او د دوانو جهانو سردار د مکی د فتح کېدو په ورځ باندې کوم مشرکین او کفارو چې باغی باندې ظلمونه کړي او ټول چېدل او یریدل چې په موږ سره کوم عمل کوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي نن بزر تاسو سره هغه عمل کوم چې کوم عمل یوسف علیه السلام خپل ورونو سره کړی دی. تسلیب علیکم اليوم
نن ورځ په تاسو باندې هیڅ الزام نشته تاسو ما معذور یې نو مخکې فرمایي وانا له لحافظون انا نحن نزلنا الذکر بشک دا قرآن مجید مونږ نازل کړی دی وانا له لحافظون او د دې حفاظت ذمہ داری مونږ اخیستله دا جمله اسمیه سره الله تعالی د قرآن مجید ذمہ داری اخیستله او جمله اسمیه دا حدوث او دوامن د پاره دی الى یوم القیامت پورې نه د پیریانو په ذریعہ باندې واغشتا نه د دیوانو په ذریعہ باندې واغشتا نه د فرشتو په ذریعہ واغشتا او هغه شته مونږ به ذمہ داری کوو څنګه به مونږ ذمہ داری کوو الى یوم القیامت پورې د قرآن مجید ذمہ داری مونږ کوو او د چا په ذریعہ باندې کوو ای فی قلوب اولیاءنا د خپل دوستانو د سینو په ذریعہ باندې د قرآن مجید د حفاظت ذمہ داری مکو ان شاء الله یعنی الله تعالی د قرآن مجید د حفاظت ذمہ داری د دې حفاظ چې تاسو کوم مخامخ ناس دي د دې سینو په ذریعہ باندې الله تعالی د قرآن مجید د حفاظت ذمہ داری غشته ها نه په پیریانو کې نه په دیوانو کې نه په فرشتو کې بلکې دا تاسو چې کوم مخامخ ناس دي چې تا ډېر خلک چې تاسو ګورئ چې دې خلکو ته د حقارت په نظر باندې ګوري سپک نظر باندې ورته ګوري ټوکړو والا ورته وي د جمعې شپو والا ورته وي دا خلک د الله تعالی منتخب خلک دي دا مدارس او مساجد دا د الله تعالی سرکاري فیکټری دا د الله تعالی محکمې دي چې کې الله تعالی دا خلق تیاری چې کوم خلق د الله تعالی د قرآن مجید د حفاظت ذمہ داری کوي او د قرآن مجید حفاظت